مؤمنان کوم دي؟ دا په قرآن شریف باندې چې د چا ایمان دی. وما انزل من قبلک، او ستانه مخکې چې کوم کتابونه نازل کړي شوي دي په هغې باندې هم د ایمان دی. خو په قرآن شریف کې چرته دا نه دي راغلي چې تا نه پس به یو کتاب راځي نو په هغې باندې به هم د ایمان لري. نه، من قبلک ټکې دلیل د ختم نبوت دی. نو که د قرآن پاک نه پس او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک نه پس چا دا دعوه کوله چې زه پیغمبر یم، زه نبی ما او ما ته وحی راځي او دا کتاب را ته خدای را کړی دی، نو هغه څه دی؟ هغه کذاب دی، هغه دجال دی، هغه دروغجن دی، هغه مداري دی، هغه عیار دی، هغه کافر دی. دا زه نه ویم، دا د قرآن عظیم الشان او د حدیث مبارکو پرانا کې دا خبره کوم د ځانه نه. سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. زمان پس بدیرش دجالان راځي، غټ غټ دجالان، دیرش کذابان برا پیدا کیږي چې ډېر دروغجني. دیرش کسان به په تاریخ کې هر یو به دا دعوه کوي چې زه پیغمبر یم، او حالان کې حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی انا خاتم النبیین، زه د پیغمبرانو خاتم یم، زه د پیغمبرانو خاتم یم. پیغمبری الله تعالی په ما باندې سر ده، رسول ده. ارسلتو الی الخلق کافتا، زه ټول مخلوق ته الله جل شانه رسول را لېږلم. وختم بی النبیون، د نبیانو هغه سلسله هغه الله تعالی په ما باندې سر ته رسول ده. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د ختم نبوت عقیده دا بار بار بیان کړی ده، او چې داغه مبارک نه پس څوک دا وایي چې زه پیغمبرم نو هغه کذاب دی، هغه دروغجن دی، که هغه مسیلمة الکذابی او که هغه مسیلمة الپنجابی. اوس راشي قادیانی ته. قادیانی لا سبلا دا کیا سناؤ داستان قادیانی کی، عیاری کی، غلام احمد کی الماری پٹاری ہے مداری کی. دا غلام احمد قادیانی الماری چې دا هغه د مداریانو پټارګې دی، کله یو خبره کوي او کله بل خبره کوي. قادیانی به زه مسیح یما. قرآن مجید کې چې د چا دراتلو بیان دی چې عیسی علیہ السلام برازي نزول بکي او هغه ما یادې. قرآن شریف کې الله تعالی د عیسی علیہ السلام متعلق فرمایلی دي چې هغه خلکو ته خوشخبری ورکړي و ما نه پس به پیغمبر راځي حضرت احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم. قادیانی وی د دین سم مراد زمونږ علما و توی سړیا ته غلام احمد او دی کې خو احمد راغلی دی، وای نه د غلام احمد نه غلام لري که بس احمد پاتې شو. عطا الله شاه بخاری سے وتوی عطا الله نه عطا لري که نو الله به بیا پاتې شي. نو چې الله تا ته پیغمبر نه وای نو ته څنګه پیغمبر کېدی شي؟ داسې د خپل خوښې کار دی چې یو سړی بس زمانه احسان الله یو سموده پس به بیا دغه نه الله جوړیږي. دا کم قانون دی؟ دا خو بیا داسې حتی خبر اورسی چې څوک به کنټرول کولی نشي. د عیسی علیہ السلام متعلق پر روایاتو کې راغلی دي چې عیسی علیہ السلام با په شام کې په دمشق کې باب لد مناره باندې راکوزیږي، په دو فرشتو باندې به لاسونه یخي. او د قادیانی تاریخ تاسو ګورئ، د عربو په ځمکه باندې د قدم کې خودو توفیق قادیانی ته خدای نه دی ورکړی. شام د سره لیدل نه دی. د عیسی علیہ السلام متعلق راغلی دي چې حج بکای، قادیانی حج نه دی کړی. عیسی علیہ السلام په دو فرشتو باندې لاسونه یخي، او قادیانی هغه چې ته فرشته په دوربین کې نه دی لیدلی. حضرت عیسی علیہ السلام هغه به جهاد کوي، او قادیانی انګریزان ورستم دغه میشن د پاره چې د جهاد جذبه د خلکو دړونو نه وباسي. قادیانی وای ما کتابونه لیکلي د جهاد په مخالفت کې، او د دنیا د 500 ملکونو لایبرری مې دا غینه ډکی کړی دي
چې جهاد نشته او جهاد ختم کوي، جهاد مکوي. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آیت مبارک یادوي وي دا زما په حق کې نازل شوی دی. قادیانی دا ویلي دي وای ما ته خدای پاک ویلي دي چاته چې ستا دعوت ورسېدو د قادیانیت دا دعوت دا کفری پیغام دا چې چاته یو ځل ورسېدو او هغه پتا باندې ایمان دا نړو یغه مسلمان نه دی، نو داسې کس عقیده د اغینا امت مسلمه خبرول د دومره اهمه مسله ده. زمونږ بنیادی عقیده ده د دین غفلت چې دی دا ډېر لوی نقصان دی. او کوم خلکو چې د دې عقیدې لپاره قرباني ورکړي دي دا غي تاریخ قتل پکار دي چې هغه جوش او هغه جذبه په مونږ کې پیدا شي چې مونږ هم د ختم نبوت د پاره د خپل وختونو یوازې نه د خپل مال، د خپل جان، د خپل وینې، د خپل اولاد او که ضرورت راشي نو د خپل وطن د هر څه قرباني مونږ ورکو د ختم نبوت د عقیدې د پاره.